بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو. کیسر خان یوسفزئی ستاسو په خدمت کې حاضر دی. سړزي ده، موسم د یخنۍ دی، وریځ ده. نو ګرانو کتونکو که تاسو یو خبر که د ذهن نه څه قسم تیر شوي چې پاکستان 30 میلیون یا 40 میلیون یا 28 میلیون ډالر جرمانه شو د برطانیې حکومت، برطانیې عدالت پاکستان جرمانه کو، د دې خبر نه خبر شوي نو خو زیاتر خلک به په دې باندې پوه نه وي، ځکه چې په میډیا باندې دا خبرونه نه راځي، په میډیا باندې سخته پابندي ده، نو دا قسمه خبرونه هغوی نه دا کوي. خو تاسو ته زه د دې یو خبره تاسو سره دا ډسکس کوم، ډېرو وروڼو ته به نه پته، نو چې هغوی ته دا پته ولګي چې دا معامله څه ده. نو که د دې قسمه خبرونو نه تاسو ځان خبر ساتل غواړئ نو زموږ چینل یوټیوب باندې کیسرنامه ځان سره سبسکرایب کړئ او د ګنټای بټن دباو کړئ چې زموږ خبرونه تاسو ته نیغ په نیغه در رسي. ګرانو کتونکو، په 2003 کې د مشرف حکومت چې راغی نو هغوی هغه وخت کې دغه ډرامې او پروپیګنډې شروع کړې چې سیاستدانانو خلاف د سیاستدانان کرپټ دي، سیاستدانانو دا چل کړی دی، سیاستدانانو مال جوړ کړی دی، دومره مال یې اخیستی دی، کرپشن یې کړی دی، دا یې کړي او هغه یې کړي. د دې دپاره هغه وخت نیب چې کوم و هغوی په برطانیه کې براډ شیټ یو پرایویټ کمپني ده چې هغه یو لا فرم دی او جاسوسي غونډه کوي، نو هغوی ته یې وویل چې تاسو په برطانیه کې وګورئ د پاکستانیانو څومره جایدادونه او څومره دولتونه دی وړي دي د پاکستان نه، او د هغې موږ ته لیسټ جوړ کړئ، راکړئ او معلومات د هغې وکړئ. هغوی سره په پیسو باندې خبره وشوه او بیا داسې کار وشو چې په هغې کې چې هغوی هر څومره وخت کار وکړو څه خاص پیشرفت په هغې کې ونه شو، هغوی داسې څه قابل ذکر څه څیز ونه مونده. نو هغوی دلته پاکستان ته څه وخت بعد دوی ته وویل نیب ته چې بھائی حکومت ته چې داسې څه څیز نشته. دوی ویل چې نشته نو بس ټیک ده، ختم، زموږ ستاسو خبره هم دې ته ضرورت هم نشته. د هغې یو وجه بله هم وه، یوه وجه دا وه چې بیا مشرف صاحب حکومت سټیبل شوی، نواز شریف بار تللی و، او زرداري پیپل پارټي هم هغوی تقسیم کړې وه، پیټریاټ په هغې کې جوړ شوی او په مسلم لیگ نون کې هم هغوی کاف جوړ کړی، مسلم لیگ نون پارټي هم تقسیم کړې وه، نواز شریف بار لاړو، زرداري هم بېنظیره هم هغه بار وه، هغه هم بار وه. نو په دې باندې بیا د مشرف صاحب حکومت ښه په ارام چلېده، لہذا دغه د ابتدایي ورځو خبرې وې چې دغه پریشر او کوم څیز هغوی جوړو. بیا وروستو چې هغه سم شو نو بیا دې څیزونو ته ضرورت پاتې نه شو. اوس وروستو خو هغه دی چې کله هغه معاهده منسوخ کړه نو هغه قانوني طور نه وه منسوخ کړې، خو زباني جمع خرچ باندې دی چې بس ټیک ده، دې ته حاجت نشته او ضرورت نشته. براډ شیټ کمپني ولګېده، هغوی هغه خپل څیز دباو کو 2 کالو دپاره، او چې 2 کاله تیر شو نو هغوی کیس وکړو په عدالت کې. 580 میلیون ډالر هغوی کیس وکړو چې د 580 میلیون ډالر او پلس د دې باندې چې کومه خرچه په دې مقدمه باندې راځي هغه به هم موږ ته ادا کوئ، ځکه چې د دې معاهدې د منسوخېدو چې کوم طریقه کار دی تاسو د هغې مطابق نه یې تلي، تاسو معاهده باقاعده طور نه ده په هغه طریقه باندې نه ده منسوخ کړې، زباني جمع خرچ کړی دی، لہذا هغوی دا کیس 2 کاله نیسله. حکومتونه چې کوم دی وروستو بیا تاسو ته پته ده چې د زرداري دی پیپل پارټۍ حکومت راغی، بېنظیره په هغه واقعه کې حادثه وشوه، او بیا دغه د نواز شریف حکومت راغی. چونکې نیب دا کار د هغوی خلاف کړو نو دی خو هم په دې څیز باندې غلی پاتې شو، خو بیا چې کله زور راغی او هغوی ووایي چې 580 میلیون موږ ته راکوئ، نو عدالت دغه وخت په دغه مقدمه کې دا دغه وکړو، فیصله وکړه او دوی ته دا مشوره ورکړه چې دواړو فریقینو ته چې تاسو په دې کې یو بل سره د عدالت نه بار خبرې وکړئ او پس نیمو درستو یو بل هر څومره چې رضا کولی شي رضا کوي. د دلته نه اټارني جنرال او
دا یو وکیل چې کوم دی زاهد شاه صاحب ډي جي نیب اپریشنو ډي جي اپریشنو د نیب هغه لاړو یو هلته د یو ایجنټ حکومت ته هغه سره خبرې وکړې په 5 ملین ډالر باندې خبره خلاصه کړ دی او راله اوس هغه هم زباني جمع خرچ په هغې کې هم څه قانوني طور لیک پړ ونه شو بیا هغه څیز قدرت ته ګوره هغه سړی مړ شو چا سره چې دی خبرې کړې وي هغه مړ شو هغه 5 ملین ډالر باندې چې چا سره دی خبرې کړې وي هغه مړ شو چا مړ شو هغه 2 کاله بعد بیا د اسیس په 2008 کې عدالت ته هغه وړو او عدالت ته هغه براډ شیټ بیا دغه وکړو چې پاکستان دې موږ له خپلې پیسې راکړي دی بیا عدالت ته چې لړو نو عدالت دا خبر وکړه چې تاسو خو موږ دی ورته وایي چې یاره موږ خو دغسې خبره کړې وه او عدالت موږ ته داسې ویلي موږ دا خبره کړې وه بیا ورته چې بھائی ثبوت راړئ بله براډ شیټ د هغې ایجنټ د نمایندګۍ نه انکار وکړو چې بھائی دا خو نه زموږ سړی و نه موږ له پیسې راکړي دي خدای خبر دی تاسو چا سره خبرې کړي دي او زموږ هېڅ قسمه څه معاهده نه ده شوې بیا په دې باندې هغه معامله لړه خرابه شوه او اصولا خو دا پکار و چې د ډي جي نیب چې کوم د زاهد شاه نه تپوس شوی چې بھائی دا تاسو کړي دی او دا ټوله ذمهواري بوج په هغه واچولی شي ځکه چې 5 ملین ډالر هم لري او اوس هغه انکار کوي چې موږ ته نه دی ملاو او دوی سره څه ثبوت نشته نه څه رسید شته نه څه لیک پړ شته نو بیا خو معامله نوره زیاته خراب شي براډ شیټ په 2008 کې په های کورټ کې هغه کیس چې کوم دی عدالت دوره وکړو چې دا چونکه 5 ملین ډالر تاسو نورم تاوان کړی دی د 40 غواړي نو 40 خو نه په نیمه ولا خبره وکړه او عدالت دا دغه وکړه چې 20 ملین ډالر جرمانه چې کوم دی او جمع 18 ملین د کیس دغه دی دا به دی ته تاسو ورکوي او 2 ملین ډالر چې کوم دی دا د باندې سود راغلی دی نو 20 ملین ډالر چې کوم دی دغسې ساري دا تاسو ادا کړئ دی ته 20 ملین ډالر بیا هغه معامله دغسې پرته وه او په هغې باندې سود پروت و په 2008 کې دا معامله وشوه دی بیا هم هغه پیسې ادا نه کړې هغه 20 ملین ډالر ادا نه شوې او هغې باندې سود تر اوسه پورې خته چې هغه سود په هغې باندې ښه مزیدار وخته اوس هغې بیا لاړه عدالت ته چې پاکستان موږ ته هغه پیسې نه راکړي او پیسې دې راکړي په هغې باندې د 2 کالو سود هم زما خیال دی 6 ملین دی که دغه څه دي 6 لاک دي هغه سود په نور راغی او تقریبا دغسې 34 ملین ډالر ته هغه لبه ورسېده او برطانیې عدالت آرډر ورکو حکم یې وکړو فیصله یې وکړه چې د برطانیې د پاکستان په برطانیه کې چې کومه سفارتخانه ده هغې اکاونټ فریز کوي او هغې نه پیسې واخلي اوس د برطانیې په دغه سفارتخانه کې د پاکستان په سفارتخانه کې دا پیسې چته وي دا ګرانو کتونکو هغه پیسې دي کومې چې د څه د پاکستان هغه مشهور بزنسمین ملک ریاض د هغه پیسې دي چې هلته برطانیه کې غیر قانوني جایداد هغه کوم جوړ کړی دی هغه برطانیې حکومت نیسلی دی او هغه پیسې برطانیه حکومت پاکستان له ورکوي نو هغه پیسې دي هغه دغه شوي هغه پیسې په ورو په کلاره هلته پرتې دي او دلته کې په ورو په کلاره باندې هغه رالیږي او د برطانیې د نیب چې په دلته کوم تاسو یادي سپریم کورټ چې په ملک ریاض باندې کومه جرمانه لګولې وه او کوم د سره معاهده کړې وه هغه جرمانه کې کټ کوي حالانکې د دې هغې سره هېڅ تعلق نشته دغه د قوم پیسې دي ملک ریاض به ځان له دلته خپله جرمانه ورکوي هغه پیسې برطانیې حکومت نیسلي دي او هغه د دې قوم پراپرټي ده نو هغه به دی له هغه ورکوي خو لیکن زموږ کارونه تاسو وګورئ چې هغه په کومه طریقه روان دي او څنګه کېږي ګرانو کتونکو دې سره
کیسر خان یوسفزۍ ته اجازت ورکوي د الله په امان.